الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. د عقیدې متعلق مختصر درسونه دا شروع کول غواړم د الله په توفیق سره، ځکه د انسان د پاره د ټولو نه قیمتي شی د عقیده ده، او د دې عقیدې د پاره الله رب العالمین ټول پیغمبران دره لیږلي وو، او د الله رب العالمین په خپلو بندیانو باندې دا لومبنی حق دی، او د کوم انسان سره چې عقیده د توحید نه وي د هغه عمل دا هم قابل قبول نه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه دا یمن ته ولېږو، د دعوت د فار او د نصیحت ورته وکړو چې د ټولو نه مخکې خلکو ته د توحید دعوت ورکا، د لا اله الا الله دعوت ورته ورکا. نو که دا خبره ومنو دا نو د هغې نه وروسته د باقي فرایضو په باره کې ورته بیا دعوت کوه. غرض دا دی چې اسلامي عقیده پیژندل دا ضروري دي، لیکن محترمو په ابتدا په شروع کې یو څو خبرې وړاندې کول دا اهمی دي او دا ډېرې ضروري دي چې دا منګه وپېژنو. د ټولو نه مخکې دا پیژندل پکار دي چې اسلامي عقیده دا څه ده. نو اسلامي عقیده په ساده پښتو کې هغه دا ده چې سړی په الله رب العالمین باندې ایمان ولري، په ربوبیت باندې او په الوهیت باندې، او د الله رب العالمین په اسماء او صفاتو باندې، په ملائکو باندې ایمان ولري، او دارنګې په کتابونو باندې، پیغمبرانو باندې، په ورځ د آخرت او په تقدیر د خیر او د شر باندې. نو دا اسلامی عقیده ده. بل خبره ورسره دا ضروری ده چې دا اسلامی عقیده دا چې موږ زده کوو نو د کوم ځای نه به دا زده کوو؟ نو محترمو د قرآن کریم نه به دا زده کوو، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه به دا زده کوو. الله رب العالمین فرمایي اتبع ما اوحی الیک من ربک لا اله الا هو واعرض عن المشرکین. تابعداري کوه د هغه څه چې وحی کېدلی شي تا ته ستا د رب د طرف نه، نشته د عبادت حقدار مگر دغه یو الله دی، او مخ واړو د مشرکان نه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې په تاسو کې زه دوه شیزونه پرېږدم، په دې باندې منګولې ولګوئ چېرته به هم ګمراه نه شئ، یو د الله کتاب او بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت. او درېمه خبره ورسره دا زده کول هم ضروري دي چې د اسلامي عقیدې اهمیت څه دی. محترمو دا دونه ضروري عقیده ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه کې خلق به رابلل دي عقیده د توحید ته چې عقیده برابر شي، او دارنګي عقیده د توحید جوړ شي. دارنګي محترمو چې کله عقیده د توحید وی، عقیده برابر وی، دا خو اصل دی. الله رب العالمین به د انسان باقی اعمال چې کوم دی هغه قبلوي، او چې کله په عقیده کې شرک او کفر پکې نو که به یو سړی ډېر عمل هم کوي نو هغه الله رب العالمین نه قبلوي، ځکه عقیده کې شرک دی، عقیده د توحید نه ده. الله رب العالمین فرمایي لئن اشرکت لیحبطن اعملک ولتکونن من الخاسرین. که چېرته تا شرک وکړو نو ټول عملونه دې برباد شو او خامخا ته به تاوانیان نه. نو دا یو څو خبرې وي، او د دې نه وروسته به انشاءالله د عقیدې متعلق باقی درسونه هغه بیا انشاءالله به بل درس کې وړاندې کوو. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.